بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعد، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. عزتمن څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په 10 اکتوبر باندې د خط عالی مجلس تحفظ ختم نبوت د هغې زیر سایه د هغې د لاندې یو پروګرام هر کال یعنې په اکتوبر کې کېږي چې عالمي اجتماع وي د ختم نبوت او موضوع په ځای باندې په هغې کې په مردان کې یو غټه اجتماع د ختم نبوت کېږي د عقیدې تحفظ ختم نبوت لپاره. دې کال به هم کېږي په 10 تاریخ باندې به هم کېږي او په 19 باندې هم کېږي. دوه اجتماعګانې به کېږي. اوس خو سبا انشاءالله نن د خالي ورځ ده، سبا به چې دی د ختم نبوت پروګرام وي او دې کې به لوی لوی اکابرین مشران زموږ ناصر الدین حقواني صاحب، لکه شان مولانا الله وسایه صاحب، لکه شان چې دی یعنې شجاع آبادي صاحب، لوی لوی اکابرین مشران د سیمې علما د دې ځمکې او نور زموږ قاري اکرام الحق صاحب د استاد محترم مولانا سجاد الهجاني صاحب، استاد محترم مولانا مفتی ندیم محمودي صاحب وغیره لوی لوی اکابر به تشریف راوړي چې موږ ټول مسلمانان په ګڼ شمېر سره په دې کې شرکت وکړو، ثواب حاصل کړو. د عقیدې ختم نبوت کار دی، دې ته ونه ګورو څوک دي او څوک نه دي، څه کوي څه نه کوي. بس زما کار دا دی چې زه لله بالله د الله د رضا دپاره شریک شم. ان اجریه الا علی الله، چې د الله د رضا دپاره شرکت وکړم په دې کې او دا ثواب دا چې دا زه حاصل کړم. نو خبره ده د عزتمنو مسلمانانو سبا به انشاءالله دا پروګرام وي، تقریبا ماښام ماسخوتنه پورې به چلېږي، سهار به شروع کېږي چې موږ ټول ملګري په دغه پروګرام کې شرکت وکړو د الله د رضا دپاره، د الله د رضا دپاره خپل اواز اوچت کړو، د ختم نبوت د تحفظ دپاره، د دین دپاره، او په دې کې د چا د پارټۍ شکار نه شو، د تنظیم شکار نه شو چې دا ونه وایي فلانکي پارټي یې کوي نو موږ یې نه کوو یا فلانکي یې ولې نه کوي وغیره. هره پارټي دې وکړي، که نیشنل وي، که پیپل وي، که جمعیت وي او که پي ډي آی وي، که دا د هرې پارټۍ د هغې مشترکه سټایل دی چې ټول پکې شرکت او ټول پکې راشو. د هر مسلک سټایل دی چې هر مسلک راوبلو او هغې راشي، که هغه پنځپیر والا حضرات دي، که بریل والا دي، که دیوبند دي، که اهل حدیث دي. الله رب العزت راته توفیق راکړي. هره لحظه چې دا ثواب وي، هر منټ چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نزدېکت قربت دی. الله رب العزت راته توفیق راکړي. سبا د اتوار په ورځ به انشاءالله دا پروګرام وي. الله رب العزت راته توفیق راکړي چې شرکت وکړو.